نن زه انشاءالله چند خبرې د اولاد په تربیت باندې کومه او د ماشومانو په محبت باندې کومه چې د اولاد تربیت دغه دور کې موږ له څنګه پکار دی ځکه چې ډېر د فتنو دور دی هر طرف ته افراتفری ده فسق فجور دی ګمراهي ده نو د اولاد تربیت هم ډېر زیات مشکل شوی دی والدین هم حیران دي چې موږ څوک کم طرف نه راشو چې د خپلو بچو تربیت وکړو ماهرین فرمایي چې د اولاد تربیت په درې خبرو کې کیږي اولاد تربیت په درې خبرو باندې کیږي چې کله د اولاد پیدا شو تر 9 کالو پورې د سره محبت کوا دله تربیت ورکوا د خپل غیږ کې ګرځوا تر 9 کالو پورې کله چې د 2 کال عمر پوره شو اتم کال شروع شو تر اتم نه تر 14 کال پورې د خپل غلام جوړ کا دا 9 کال مخکې چې د کم تربیت د کړه دی هغه په اوس نافذ کا حکمونه په چلوا د الله او د رسول حکمونه په نافذ کا تر اتم کال نواله تر 14 کال پورې د خپل غلام جوړ کا خادم ته جوړ کا چې کله د 14 کال عمر ته ورسیدو نو بیا د 15 کال نواله تر 21 کال پورې د خپل دوست جوړ کا خپل قریبي دوست نه جوړ کا او داسې دوست نه جوړ کا چې د بهر دوستۍ تاړو حاجت را نشي ځکه چې داسې عمر کې چې کله یو هلک د 14 کالو نه ووړي نو د دوستۍ طرف ته ډیر مایل شي بهر نه زده کړه کول غواړي دی خلکو سره ناس ته پاس ته ډیر زیات مایل شي نو چې کور کې د ته کپنی خ مجلس ملو شي یو خ پلار ورته ملو شي نو د بیا بهر ډیر ډډ نه لګي خپل پلار سره مصروف نو دې سره چې کوم دی د بچی به دغه معاشري کې چې کوم خرافات دي بد اعمالیان دي الله تعالی به دغه تربیت برکت سره چې کوم دی محفوظ او ساتي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای المرء علی دین خلیله هر سړی د خپل مرګري په دین باندې وي فلینظر احدکم من یخالل پس هر څوک د تاسو کې وګوري چې داغه دوست څنګه دی هر څوک خپل دوست طرف ته خیال وکړي که ستاسو دوست بد مذهب او که ستاسو دوست بی دین او که تاسو دوست فاسق او فاجر او که ستاسو د دوست نظریات غلطو نو ټول اثرات به ګوري پتا سو هم راځي داغه که ستاسو یو دوستو هغه د ښه اخلاقو مالکو او د خسته دین د اسلام مالکو او د خسته کردار مالکو د اخلاق حسنه مالکو د خسته عقیدی مالکو د خسته اعمالو مالکو نو دغه اعمالو دغه فعل چې کوم دی هم اثر به پتا باندې کیږي ګوره نو د دوست چې کوم دی دا ډیر اثر لري لکه خو مولانا روم سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمای تا توانی دور شر از یار من یار بد بدتر بود از مار بد وې سونه چې درن کیږي د بد یار نه صحبت نه ځان لري وساته ځکه چې دا بد یار دا د مار نه هم خطرناک دی ګوري دا بد یار یعنی بدترین دوست چې کوم دی خلط دوست دا د مار نه هم ګوري خطرناک دی مار وې تعالی ټک در کی صرف مړ بد کی خو دا بدترین دوست چې کوم دی د بتانه دین والی ګوري بیمانه بدی د دنیا نه رخصت کی ځکه هم مخکې فرمایلی دي صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند د نیکانو پاکانو صحبت بدی صالح کی او د بدانو صحبت بچ کم دیتا بد کی ګوره حضرت شیخ سادی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې یو ځل زه حمام ته لاړم غسل خانه چې ورته مونږ وایو هغې کې مې یو خوره وکته خورې نه ډېره بهترینه خوشبویي تله وایي زه ډېر زیات حیران شوم شیخ سادي سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې د دې خورې نه خو ډېره زیاته خوشبویي ځي وایي خوره ما راواغستل خپل لاس کې مې داسې نیولې ده وایي زه زبان حال سره
هغه خورې ته مخاطب شوم چې خورې تا کې دا خوشبوئی د کم طرف نه راله؟ تو خو یو عامه خبره د خوشبوئی د کوم اړخه تا کې راغلی ده؟ وایي هغه خوره ما ته ګویا شوه چې شیخ سعدي واقعي زه هغه خوره یم چې په ما به خلکو خپې ایښودلې، زه به خلکو ډېر سپکه ګڼلم، خو څو ورځې زما یو ګل سره نسبت رالو، زما یو ګل سره نسبت رالو، ګل سره مې ناسته پاسته وشوه، ګل سره مې صحبت رالو، د هغه ګل نه ماته دا خوشبوئی ملو شوې ده. نو ګوره چې یو نیک ملګری وي او دا نیک ملګری ګوره ستا په دنیا کې هم په کار راځي او په آخرت کې به دې هم په کار راځي. ګوره الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلی دي چې په ورځ د محشر چې ډېر جګري دوستان به د یو بل دشمنان وي، الا المتقین مگر د نیکان پاکان متقیان خلق به په هغه ورځ هم د یو بل دوستان وي. ګوره اولیاء صالحین فرمایي چې ستاسو خوښ شو، ستاسو خوښ شو، هغه سره ستا د ډېر مینه جوړه شوه، وایي د هغه دپاره پکار دی چې د آخرت غم وکوئ، هغه دپاره د آخرت غم وکړه چې آخرت یې چېرته خراب نه شي. دارنګې د اولاد د تربیت کې څلور اجزا دي: والدین، استادان صاحبان، دارنګې منبر او محراب، او څلورم نمبر معاشره. لومبی که موږ په معاشره باندې راشو نو معاشره کې اکثریت مو تاسو دا خبر اورو د مشرانو نه او د همزولو نه هم چې یاره نن سبا چاته د خبرو کولو هغه وخت پاتې نه شو. وایي که چاته د حق خبره وکړه، چاته د خیر خبره وکړه، څوک د کشر پې کو ځان له د کار وکړو. دا خبره تاسو مه اورئ او زه یې اورم اکثریت د خلکو نه. وایي نن سبا خپل بچي نه مني د چا، نو پردی اولاد به چې کوم دی ستا څنګه ومني؟ خو دې خبرې سره زه اتفاق نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث مبارک کې د دې وضاحت فرمایلی دی چې دا کومه معاشره کې زموږ دا خبره کېږي. محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو کشتۍ ده، په هغه کشتۍ کې د هر چا دپاره یو ځای خاص دی، هر څوک په خپل ځای باندې هر چا دپاره یو ځای خاص دی، بسترین پرته ده، د هغه ضروري اشیام پراته دي. کشتۍ د روانه ده په اوبو کې، یو شخص روچت شو، تبر راواغستلو او چې کوم د هغه ځای و هغه ځای سوریکی لګیا دی. اوس کشتۍ کې چې څونه ټول خلک دي هغه خپل ځای دی، سوریکی دی، څه چلو شو؟ اوس که وایي د ټولو دا سوچ وي چې دا د خپل ځای دی په کشتۍ کې، د ده لپاره دا ځای خاص شوی دی، که دې ته تخته ماتوي که هر څه کوي د ده خپل ځای دی، د ده خوښه ده. نو وایي تاسو رسول الله مبارک فرمایي تاسو ووایئ چې دغه کشتۍ به او د دې کشتۍ خلک به بچ پاتې شي او که پاتې به نه شي، ټول به غرق شي، ټول به هلاک شي. او که نه دغه سړی کله اخته کېږي د دې خپل ځای نه دا تخته لرې کوي او دا نور احباب راغونډ شي او د ده لاس ونیسي چې دا ته څه کې لګیا یې، ځان هم غرقې او مونږ هم غرقې. که دی ورته ډېر ووایي چې نه دا خو زما ځای دی، زما خوښه ده، که دی هر څه وایي خو دغه خلک به د ده لاس نیسي، ځکه چې هغوی ته مخکې طبعي ښکاري، هغوی ته مخکې ښکاري که دغه تخته لرې شوه، اوبه راوچتې شوې د سمندر، مونږ هم غرق یو، دا کشتۍ هم غرقه ده. نو دغه حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته ښه وضاحت کړی دی که معاشره کې زما او ستا د کشر نه څه ګمراهي فعل کېږي، که څه بدعملي کېږي، ما او تاسو له پکار دی چې هغه لږ تویوو، هغه ته خپل خبره کوو، په دې مه یارېږئ. که تاسو دا یو قانون دی، ګورئ که ته د چا دپاره خیر غواړې که نه، الله تعالی به هم ستا دپاره د خیر بندوبست کوي. ګورئ که ته د چا د اولاد دپاره خیر غواړې، ستا د اولاد دپاره به هم الله تعالی د خیر بندوبست کوي. ګورئ ته خپل حق ادا کوه. جمعات ته راځي ماشومان په لارو کوڅو کې لوبې کوي، اواز پې وکړه بچی راځئ مانځله، شا به یې بانګ وویلی شو، خپل حق ادا که، اواز کوه. نو داسې چې تاسو او مونږه د معاشري افراد
د دغه را روان نسل د تربیت په حق کې متوجي شو، نو انشاءالله الله تعالی به دغه معاشره یو بهترینه معاشره جوړه کړي. ګوره بل دویم نمبر استادانو، زه په خپلم یو استاد یم او استادان ته اکثریت والدین راځي، مونږ ته خلک والدین راشي وي دا مې زوی دی او د ښه تربیت وکړه، او د دې تربیت په سلسله کې که دی ته وهي رټې نو موږ به تاسو ته هېڅ هم نه وایو، او کله چې بیا موږ ورټو او یا یې ووهو نو ماغه پلار راځي او موږ سره بیا شر کوي چې دا ولې تا والی دی، په غلط ځي دی والی دی، تا سره دا حق شته. او نن سبا خو الله دې معافي وکړي، د پی ټي آی حکومت ته ویلا شه رپورټ پې وکوئ په استاد باندې. زموږ سکول کې یو بهترین ټیچر دی او ډېر مخلص ټیچر دی، او اکثریت د خپل حاضرۍ نه نیمه ګنټه مخکې د دغه ماشومانو د تربیت دپاره راځي، او یو ماشوم یې د تادیبن وهلی و چې هغه کار نه کولو، او ما هغه د ماشوم پلار پې رپورټ وکړو، 3 ګنټې که 4 ګنټې په جیل کې تېرې کړي. نو داسې استاد به زړه ټکېږي که نه ټکېږي؟ نو د استاد نه که تپوس کړي هغه که د یونیورسټۍ په لیول باندې وي که د کالج په لیول باندې وي، که تپوس دی کړي ورته یې موږ له خو صرف پیریډ له راځي، استاد وایي هغه دور پاتې نه شو چې سټوډنټانو ته موږ د خیر خبره وکړو، موږ یې ورټو او لارې طرف ته یې راولو چې دا موږ له پیریډ له راځي، موږ لپاره دا هم ډېره ده. استاد چې کوم دی هم د تربیت د سلسلې نه خپل ځان راخکو، او زمونږ استادو د یونیورسټو خو ډېر بد حال دی. ګورئ پېښور یونیورسټۍ ته لاړ شئ، آیس ښه په ښکاره د سټوډنټانس کې لګیا دی، ښه فیشن دی، ګرل فرینډ دا ښه فیشن دی. ګورئ د پېښور یونیورسټۍ کې اوس بینمازي په پېښور یونیورسټۍ کې یو فیشن دی، استاد ته سترګې راوباسل د یونیورسټۍ کې ګورئ فیشن شو، استاد پورې خندا کول دا یو فیشن شو. نو دغه سلسله کې استاد چې کوم دی هم رستو شو، معاشره هم رستو شوه. که د استاد په سلسله کې مونږ یو بل رکن واخلو، پیر او مرشد، په دغه دور کې خالص مرشد ملاوېدل هم مشکل شو. ګورئ چا د پیرۍ په نوم باندې د خلکو ځواني غرقه که. ګورئ داسې پیران شته چې د ښو خلکو ځواني یې غرقه که. ګورئ په چرسو باندې، په بنمازۍ باندې، په ګمراهۍ باندې، په ډنګ ډونګ باندې داسې سوچونه فکرونه یې وله جوړ کړ چې ټول د شریعت مخالف. داسې شته چې حاملان دي، تسخیرات کوي، لګیا دي، خلک کابو کوي. تا په نظر کې، زما په نظر کې بغټ بزرګي، خو چې لږه ورسره واسطه راشي هغه داسې عملیات کوي چې کوم بد عملیات دي چې حق توبې به وباسي. نو د دې دا مطلب هم نه دی چې کاملان پیران نشته. ګورئ کاملان پیران هر دور کې الله تعالی مقرر کړي دي. ګورئ او داسې صاحبان شته دی چې ته ورسره ورځې شپې تېرې کې د الله او د رسول مینه درته ګورئ زړه کې اچوي، ته ورسره نسبت دې راشي، ته د حضور علیه السلام په سنتو باندې مزین شي. بعضې خلک وایي ما پیران لیدلی دي ټول 2 نمبر دي او ټول غلط پیران دي. دا هم غلطه خبره ده. د دې خو داسې مطلب شو چې یو کس وایي چې دا ټول بار دکانداران دي، دا ټول غلط دکانداران دي، ټول 2 نمبر سوداګانې خرڅوي. خو نه دې کې به داسې دکانداران وي چې هغوی به خالصه سودا خرڅوي، هغوی به د حرامو نه ځان ساتي، هغوی به مخلوق ته فایده رسوي. داسې دکانداران هم شته چې هغوی به بچو له پاک رزق روړي. څنګه چې د دکاندارانو کې 1 نمبر 2 نمبر شته، داسې دې خلکو کې هم 1 نمبر او 2 نمبر شته. ګورئ خو کتل غواړي. نو دغه دور کې کامل مرشد موندل چې کوم دی هم زیات مشکل شو د تربیت دپاره. او د دې دپاره بس زه تاسو ته یو اسانه خبره کوم چې کوم یو پیر صاحب د شریعت
موافقو د طریقت موافقو ناسته ورسره کوه. که د شریعت او د طریقت موافق نو بالکل چې کوم دی ناسته ورسره پرېږده. بس سلطان باهو سے مبارک رحمت الله تعالی علیه عین الفکر کې لیکي که یو پیر او مرشد ته ولیدو چې په دیوال ناست دی او دیوال روان کړی دی یا په هوا باندې روان دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شریعت خلاف وي، خپله چپله راواله په دا مخ یې ولوي، وي دا ټول استدراج دی، جادو دی. ګورئ فضربوه نعلین. سلطان باهو سے فرمایي چې په خپله چپله باندې ووله، وایي ځکه چې دا د شریعت مخالف دی. ابو بکر شبلی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې لوی بزرگ هستی تیره شوې ده، کله چې د مبارک اخري حالت او چاردام یو کو او ډیر زیات کمزورې شوی، چې کمزورې شوی نو ګوتو کې تنه خلال پاتې شو، چې ګوتو کې تنه خلال پاتې شو. مریدانو ته فرمایي چې بچو زه دا چاردام بیا کومه، ما نه ګوتو کې خلال پاتې شو. بچی مریدان ورته فرمایي چې صاحب تاسو خو ډېر حالت عجیب دی او تاسو چې دوباره چاردام کوئی ډېر زیات تکلیف تاسو ته میلاویږي، بس سنت دی خیر دی څه چلو شو، چاردام خو ستاسو بیا هم پوره دی. حضرت ابوبکر شبلی مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي بچې لنډ وخت کې مې رسول الله مبارک سره ملاقات دی او که ما ته رسول الله مبارک فرمایي چې ابوبکر شبلی په چاردام کې د ما د سنت پرېښي دي، زه به ورته څه وایم؟ دغه هم صوفیه و که نه، دغه هم اولیه و. خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه تاسو به نوم اورېدلی وي، دی یو ځل چاردام وکړو. د چاردام په دوران کې د نګوتو کې خلال پاتې شو، هاتف نه ورته غیبي आवाज کېږي معین الدین دعوا د رسول الله مبارک د مینې کې او په چاردام کې سنت پرېږدي. حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه باندې حال طاری شو، بېهوش را پرېوتو. قطب الدین بختیار کاکی مبارک رحمت الله علیه په دلیل العارفین کې لیکي چې کله زموږ شیخ او مرشد په خپل حال کې راغلو، موږ ورته فرمایي چې سه پتا سو څه چلو شو؟ وای بچو مانا په چاردام کې یو سنت د رسول الله مبارک پاتې شو او ما ته هاتف نه غیبي आवाज وشو چې دعوه د رسول الله مبارک د مینې کې او سنت پرېږدي. وای بیا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه په جړا شو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه په دلیل العارفین کې لیکي چې کله کله به زمونږ شیخ و مرشد خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه داسې زار او قطار باندې په جړا شو، داسې به وجړل او بیا به فرمایي چې ما نه په ژوند کې یو سنت د رسول الله مبارک پاتې شوی دی، پر ورځ د محشر به زه رسول الله مبارک ته څنګه مخامخ کېږم. دا هم صوفیه و که نه؟ ځکه خو تېنه الله تعالی ډېر خیر و رسولو چې 90 لاک یا 95 لاک خلق چې کوم دی خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه په لاس باندې خلق مسلمانان کړو. چې داسې کارنامه بلا څوک کوي په تاریخ کې، داسې کارنامه یو چې کوم دی هستی نه ده کړې، ډېرې لوی لوی هستی تېرې شوي دي. نو دغه دور کې شیخ او مرشد کامل موندل چې کوم دی دا هم ګورې ګران شوي دي. دارنګه مسجد او محراب کو مونږ والو علماء کرام چې کوم په تشریف فرماوي هغه د اعتراض د پاره استعمالي نن سبا مختلف مکتبه فکر لګیا دي، په یو بل باندې لعن طعن کوي لګیا دي. د مخلوق چې کوم د اصلاح بیړه ده هغه علماء پرې خودله، چې کوم د مخلوق د اصلاح کارو هغه علماء کرام پرې، یو ځان ته حق وي بل ځان ته حق وي. د مخلوق چې کوم تربیت او هغه محراب او منبر نم پاتې شو. ډېر کم علما دي چې هغه د مخلوق د اصلاح د پاره لګیا دي او دغه محراب او منبر استعمالوي. دارنګه څلورم نمبر والدین، ډېر کم والدین دي چې هغه ډېر عقلمند دي، سمجدار دي، زیرک دي چې د خپل بچو په احسن طریقې سره تربیت کوي. یعنی اکثریت نن سبا کو ګورئ اکثریت والدین د بچو په تربیت کې ګورئ ډېر زیات کمزوري دي، ګورئ ډېر زیات کمزوري دي. مو تاسو سره هر څه د پاره ټیم وي خو د اولاد د پاره را سره ټیم نه ګورئ.
او چې بیا د معاشرین هغه چې کم غلط عقیدې وروړي، غلط سوچونه وروړي، غلط کردار زما او ستاسو کور ته وروړي، نو بیا تاسو مونږ سر وهو لګیا یو. بیا یو صاحب پسې ګرځو شابه دم تعویض راله وکړه، چینی راله دم که بچی مې چې کوم دی ګمراه شوی دی، بچی مې خیال نه ساتي، بچی مې مونځ نه کوي. که مونږ ترې نه تپوس وکړو چې ته مونځ کوې، و یا کله یو وکړم کله دوه وکړم کله درې وکړم، نو چې ته مونځ نه کوې نو بچی به دې څنګه مونځ کوي؟ نو د والدینو د طرف نه چې کوم دی هم ډیر کار خراب شوی دی. ګورئ لکه حضرت علامه اقبال مبارک رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی، د تربیت په سلسله کې درته ویم. دی فرمایي چې زه لږ کم عمره وم او زمونږ کور ته یو سائل رالی او سوال کوونکی، وایي زه سکول نه رالم چوټي مې شوه، وایي دا سائل زمونږ د کور دروازه کې ولاړ دی او خیر غواړي. وایي ما ورته وویلې چې بابا زه نشته خیر معاف که. وایي یو ځل مې ورته وویلې، دویم باره مې ورته وویلې، په دریم باره مې. وایي هغه بابا نتلو، وایي ما سره لاس کې چوکه وه، هغه چوکه مې راواغېستل او د بابا چې لاس کې کومه کاسه وه پیسې پکې پرتې وې هغې له مې راواچوله، هغه کاسه یې ځمکې لاراله، هغه ماته شوه. چې کاسه ماته شوه، زما والد سے مبارک شیخ نور محمد رحمت الله علیه د کور نه دغه منظور ګوري لګیا دی. و چې ما دا کاسه ماته که، زما والد صاحب شیخ نور محمد رحمت الله علیه را پاسېدو، په منډه منډه رالو او هغه بابا سره یا کاسه راوچته که، پیسې ورسره راغونډې کړې او څه پیسې د جیب نه راوباسلې او بابا ته یې ورکړي او هغه نه معافي وغوسته او بابا یې ډېر په عزت سره رخصت کړو. وایي زه د لاس نه ونیولم او کور ته یې راښ کړم. وایي ما ته یې وفرمیل اقباله دا تا چې څه وکړه دا دې خو وکړه. خلک سایلینو سره داسې عمل کوي چې دا تا کوم عمل وکړو، دا تا خو نه کړم. ای اقباله روز د قیامت راتلونکې ده. اوس ګوره دا شیخ نور محمد د خپل زوی تربیت کوي لګیا دی. کاش چې زمونږ معاشره کې مشرانو داسې د خپلو بچو تربیت کولی. شیخ نور محمد رحمت الله تعالی علیه د خپل بچی تربیت کوي، وایي بچی روز د قیامت راتلونکې ده او زه به رسول الله مبارک ته مخامخ کېږم او ته به مخامخ کېږي. او که ما ته رسول الله مبارکو فرمایل ای نور محمده زما امتی ستا د اقبال زوی زما د امتیانو د سایلینو کاسې ماتولې، زه به ورته څه جواب ورکوم؟ ما ته دا جواب راکړه چې زه رسول الله مبارک ته هغه جواب بیا ورکړم. علامه اقبال سے فرمایي چې ما خپل پلار چاته داسې په جړانو سې کړی چې په دې موقع باندې زما پلار کوم جړل وي. وایي دې نه زما تربیت حاصل شو. او بیا علامه اقبال صاحب رحمت الله تعالی علیه په خپل اشعارو کې تر وخت آخره پورې دغه منظر پیش کړی دی او فرمایلی دی په خپل اشعارو کې، الله تعالی ته فرمایلی گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاه مصطفیٰ پنہا بگیر. و یا اللہ علامه اقبال سے په خپل اشعارو کې فرمایلی دی یا الله کمان حساب لې او خامخا رانه لې، نو بیا د رسول الله مبارک په مخ کې رانه ماخله. اسې نه چې رسول الله مبارک ته ډېر شرمنده شمه. دا ولې دا د هغه پلار تربیت. نن سبا که زما او ستا زوی چا سره زیاتې وکړي نو ما او ستا د زوی په حق کې الټه لګیا یو. نه د خپل زوی لاس ودروه. ستا زوی ستا بچی چا سره ظلم کوي د زوی لاس ونیسه. ستا زوی ستا بچی چا سره زیاتې کوي لاس یې ونیسه، تربیت یې وکړه. هغه لکه ته نوره ټاپۍ ورکې هغه نه به یو غټ ظالم جوړ شي، هغه نه به د معاشرې یو بدترین سړی جوړ شي. ګورئ نو دغه د تربیت په سلسله کې زمونږ معاشره هم کمزوري شوه، زمونږ والدین هم کمزوري شو، زمونږ محراب او منبر هم پاتې شو، زمونږ استادان پیر او مرشد چې کوم دی دا هم کمزوري پاتې شو. الله دې هغه غرض راولي چې دا څونه څلور ارکان ما یاد که الله تعالی دې دغه ارکانو کې د تربیت یو جذبه راولي. الله تعالی که معاشره کې هم د تربیت یو سلسله شروع شي، په محراب او منبر باندې هم د تربیت یو سلسله شروع شي،
کور کې هم د تربیت یو سلسله شروع شي، په کالجونو یونیورسټو کې په سکولونو کې هم د تربیت یو سلسله شروع شي. په کال کې دنه به یو بهترین ملک زموږ د پاکستان نه جوړ شي. ګوره بهترینه معاشره به چې کوم دی زموږ د دې ملک نه زموږ د ملک کې جوړه شي. ګوره تعالی عنہ نوم چې تاسو اورئ چې د 10 کاله د حضور علیه السلام خدمت کړی دی، 10 کاله د حضور علیه السلام خدمت کې پاتې شوی دی. دا ولې د 10 کاله خدمت کړی دی؟ د دې شاته بیک ګراوند ته چې تاسو موږ لاړ شو نو د کور ماحول د حضور علیه السلام د عشق نه ډک وګورئ، د حضور علیه السلام د مینې د محبت نه ډک وګورئ. د مور بیبي ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، د والد مبارک حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ، د تر مبارک حضرت انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ، د تر بیبي ام حرام رضی الله تعالی عنها. دا به هر ټیم ناستو او دی به ورسره او دی به سکول د حضور علیه الصلاۃ والسلام فضایل به بیانول، د حضور علیه الصلاۃ والسلام خصوصیات به بیانول، د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شان اقدس تذکرې به کولې. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بچ دا ورې دی په زړه کې د حضور علیه السلام مینا محبت چې کوم دی پیدا شو. که نن زما او ستا په کور کې د حضور علیه السلام د مینې او د محبت تذکری کیږي، والله العظیم چې دا بچی به الله تعالی ډېر بهترین د معاشرې یو بهترین فرد جوړ کړي. ګورئ حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ 10 کاله د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې بیا لګیا و. مدینه منوره ده، یو ماشوم دی حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنہ د انصارو د کورنۍ نه تعلق دی. دی به کله کله او ایله وړوکی ماشوم دی، ایله یې ګرځېدل زده کړي دي او ایله یې خبرې کول زده کړي دي. ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره څنګه مینه کړې؟ د ماشوم هلک دی حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ. دی به د حضور علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته اکثریت راتلو او د سره به یو ترم راتلو، خو ترې بدبخت و، جلاس بن سوید دا غنوم. یو ورځ د سره تر نو په مجلس کې دی یوازې په وړو وړو خپو باندې رالو. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې ناست دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل مجلس کې د قیامت نشانیانې بیان کړي، د قیامت چې کوم حادثات دي واقعات دي هغه بیان کړو. مجلس برخاست شو، ختم شو. حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ را پاسېدو، خپل کور ته چې تشریف وروړ، ماشوم هلک دی، ایله خبرې زده کړي دي. خپل تر ته یا عماه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یخبرنا عن الساعه. یا زما تر نن خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د قیامت د حادثاتو نه خبر کو چې قیامت به څنګه راځي او د دې کې به څومره هولناک واقعات کیږي. حتی کأنی اراها رأی العین، او داسې خبرې رسول الله مبارکو کې گویا چې زما سترګو کې هغه واقعات مخامخ. وایي کله جلاس بن سوید ته دغه خبرې د خپل وارو کړي حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ، هغه یو ډیر عجیبه جواب ورکو. ورته جواب ورکوي لو کان محمدا صادقا لنحن شر من الحمیر. که رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق وي نو بیا خو موږ د خرونو نه بدتر یو. دا جلاس بن سوید دا خبره وکړه. کله چې دیرواره دا خبره واورېده د خپو نه ځمکه وتښتېده، د خپو نه ځمکه وتښتېده چې زما د تره څه ویلې، د تره خو به زه د ګوتې نه نیولم د رسول الله مبارک مجلس ته به بوتلم او د داسې ویلې چې لو کان محمدا صادقا لنحن شر من الحمیر. که رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق وي نو موږ د خرونو نه بیا بدتر یو. حضرت عمیر بن سعد رضی الله تعالی عنہ حیران دی، ورته جواب ورکوي، یو ډیر بهترین جواب ورکوي او دې کې تاسو د پاره او ما د پاره ډیر لوی سبق پروت دی. ورته فرمای یا عمي والله انك كنت من احب الناس لقلبي. اے زما تر، زما د الله په ذات قسمی، په ټولو خلکو کې چې مې څوک خوښ وه مې ته خوښ وي، ته مې خوښ وي. ولې چې تا به زه د رسول الله مبارک مجلس ته ځان سره بوتلم، ما ته د الله او د رسول مینه را کړې ده،
مخکې ورته څه فرمایي یا عمي والله لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبي جميعا اے زما تر زما د الله په ذات قسمی اوس مې چې په مخلوق کې څوک بدی شي ډیر زیات امې ته بدی شي ندا ماشوم مال او تاسو له دا پیغام درا کوي چې چا سره مینه کې د حضور علی السلام د خاطر به مینه کې ګوري او که چا سره بغض کې حسد کې د حضور علی السلام په خاطر به کې ګوري کاغه کې د حضور علی السلام بے ادبی پرتا وا ګستاخی پکې پرتا وا هیڅ چری وسره مینهونه کې ګوري کاغه کې د حضور علی السلام محبت پروتو هغه سره مینه او کوم محبت وکا بیا ورته دغه رواره فرمایي اے زما کاکا جانا انا بین الاسنتین ما سره دو لارې دي یو لاره دا ده چې اما اخون الله ورسوله فلا اخبر الرسول چې زه د الله او رسول سره خیانت وکم او زه د رسول الله مبارک ستا د خبرې نه خبر نکم او بل لاره را سره دا ده واما ان اخبر الرسول وليكن ما يكون او دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د بکواس نه خبر کم چې بیا څه کیږي دی بس حضرت عمر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ ته د خپل تر بدبخته منافق ورته جواب ورکړي انت طفل غر تو یو معشومه اله خو د خبرې زده کړې دي لا يصدقك الناس ستا خو خلق اړو تصدیق نه کوي فقلت ما شئت سچ د خوخي لاړ شه رسول الله مبارک ته وایا اوس دې په وړو خپو باندې دغه معشوم را روان دی رسول الله مبارک مجلس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای یا رسول الله الجلاس بن سوید خان الله ورسوله وهو عمي اے دا الله رسوله جلاس بن سوید الله او دغه رسول سره خیانت کړي دی او غزمات تر دی وتفرمای وقد تبرأت الى الله ثم اليك منها اے د الله رسوله اول د الله تعالی په دربار کې دا غدن ز بیزار بیا تاسو په مخ کې چې کوم د دا غد بیزاری نه چې کوم د اعلان کوم رسول الله مبارک وت فرمای ماذا قال هغه څه ویل دي حضرت عمر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې تاسو په حق کې فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق وینو مو خو د خورونو نم بیا بدتر رسول الله مبارک صحابه کرام راغون چې دا یو وړوکی معشوم دی اله ګرځیدل زده کړي دي خبرې زده کړي دي څوک صحابه کرام ورته فرمایي د الله رسول جلاس بن سوید خو مون سره مونږ کوي پړومبي صف کې ولاړ وي او ډیر عقلمند سړی دی او مشر سړی دی هغه خدا سي خبره باندې کوي کله چې جلاس بن سوید ته پتو لګیدا چې دیرواره زما په باره کې دربار رسالت کې شکایت کړي دي هغه د درو قسمونه شروع کړو چې ما خدا سي خبره نه ده کړې هلته د صحابه کرامو په مشوره باندې دغه حضرت عمر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ خبره رسول الله مبارک نظر انداز کا محبوب علیہ السلام بس نظر انداز کا د صحابه کرامو په مشوره باندې دلته اوس دغه معشوم په جذبه کې رالو د الله او د رسول په مینا کې او عرش برین نه یو پیغام بیا راځي دغه عمر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ داسې خپل رب ته جولې نیسي او رب ته سوال کوي چې اللهم ان كنت صادقا فصدقني وان كنت كاذبا فكذبني یا الله که زه رښتونه ما زما د رښتونه حال د خلکو ته ښکاره کا او که زه دروغجن ما نو ما د خلکو ته دروغجن ښکاره کا وای دغه دعا دغه عمر بن سعد انصاری رضی الله تعالی عنہ کوله چې په مخ مبارک له الله سره درخ کړي چې حضرت جبرائیل علیه السلام د عرش برین نه پیغام وروړو چې څوک د حضور علیه السلام عاشقانی کنه الله تعالی ور عرش نه په غیرت کوي لګیا دی ګوره معشوم دی ګوره زموستا معشومان نن سبا سکی لګیا د سوره توبه 74 نمبر آیات نازل شو یحلفون بالله ما قالوا دای قسمونه خوري د الله تعالی په نوم باندې
په هغه خبرو چې دوی کوم کړي دي. ولقد قالوا کلمة الکفر، اے محبوبه یقینا دی دا د کفر کلمه ویلې دا د جلاس بن سوید. وکفروا بعد اسلامهم، او جلاس بن سوید د اسلام د روړو نه بعد دوباره کافر شوی دی. کله چې دغه آیات مبارک نازل شو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي راوغستو، دا ماشوم صحابي ورته یو فرمایي مرحبا بالذي صدقه ربه من فوق 7 سماوات. خوش آمدید دی وی د داسې پاک ماشوم د پاره چې د عرش برین نه بره، د عرش برین نه د 7 اسمانونو نه بره الله تعالی چې کوم دی دغه د صداقت پیغام راولېږلو. وی رسول الله مبارک د ډېرې مینې نه د ده د غوږ مبارک ونیسلو. د حضرت عمیر بن سعد انصاري رضی الله تعالی عنه ورته یو فرمایل بچې ستا د غوږ چې څه اورېدلو بالکل صحیح اورېدلو. حضرت عمیر بن سعد انصاري رضی الله تعالی عنه ټول عمر د حضور علیه السلام په خدمت کې تیر کړو او د حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د حمص گورنر بیا او بیا دوی مبارک چې کله پرده شو وصال شو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورپسې ډیر زیات وجړل چې کاش ما سره د عمیر بن سعد په شان بل ځوان وی چې ما د حمص د پاره د گورنرۍ د پاره مقرر کړی وي. ما تاسو به ماشومان ته دغه مینې خایو ګورئ که تاسو ما د رسول الله مبارک مینه ورته ورکا دی به زما او تاسو بیا یقینا قدر کوي. ګورئ یو د یهودي ماشوم زیو وړوکی ماشوم بخاری شریف حدیث مبارک کې راځي چې دته خپل پلار د سودا د لپاره پیسې ورکړي چې لاړ شه د بازار نه سودا راوړه. په وړو وړو خپو باندې روان دی، مدینه منوره ده، بازار ته روان دی، یهودي دی. په رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر ولګېدو. الله اکبر. چې په رسول الله مبارک کې نظر ولګېدو هلته کېناستو د حضور علیه السلام په ننداره شو. حضور علیه السلام په دیدار کې مصروف دی او داسې مستغرق شو چې ماښام شو او پلار یې کور کې په انتظار دی او دی د حضور علیه السلام په دیدار کې مصروف دی. پلار یې کور نه کله بهر راوځي کله کور ته لاړ شي چې بچی مې لېږلی دی او یو زوی مې دی چې چېرته غیب شو. کله چې د ماښام نه بعد د غزوی رالو پلار ورته وی بچی سودا، وی بابا ما خو سودا وکړه. وی کوم د تا سره خو لاس کې نشته څه؟ وی بابا ما داسې سودا وکړه چې هغه په سترګو باندې نه ښکاري. وی په سترګو باندې نه ښکاري مطلب یې دا چې ما د زړه دنیا رسول الله مبارک ته ورکړه. پلار ورته غوسه شو چې تا دونه لیټ شوي سودا دې م رونړه. یو زویو سی ورته ډېر ونه ویلې خو دغه د یهودي د ماشوم دغه معمول جوړ کو چې دی به د حضور علیه السلام کور مخې ته ناستو او رسول الله مبارک به چې کله مانځله بهر تشریف راوړو ده به ورته کتل او رسول الله مبارک هم په سترګو کې څارلی و چې دغه ماشوم په ما مین شوی دی، عاشق شوی دی. څه ورځې چې تېرې شوې دا ماشوم بنو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما هغه بچی ما ماشوم عاشق نه ښکاري. صحابه ورته تپوس کوي چې لاړ شي دغه ماشوم تپوس وکوي چې کوم ځای کې دی چې ورله لږ لاړ شو. بل روایت کې راځي چې نه د یهودي پلار ولا رالی رسول الله مبارک ته، د یهودي پلار ورته رالی چې زما دا زوی بیمار شوی دی او ستاسو نوم اخلي، تاسو لږ راشئ خپل ملاقات ورسره وکئ. یا صحابه کرامو معلوماتو کو یا دا یهودي په خپله رالو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم تپوس لا تشریف یوصلو. و پلار یې وایي چې ښه ما ځکه دا سوچ کولو چې زما دا بچی سر اوچت کړي او د خپل کور د ور طرف ته وګوري او بیا سر کیږي. وایي ما داسې ګڼله چې دی د چا په انتظار دی، هغه په حقیقت کې د رسول الله مبارک په انتظار و. هغه د شفقت لاس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته په تندي مبارک کې ایښودلو. هغه لاس مبارک چې وریځې ته به اشاره وکړه وریځې به اخوا شوې.
هغه لاس مبارک چې نور ته به اشاره وکړه نور به چې کوم دی دوباره راوچت شو. هغه لاس مبارک چې سپوږمۍ ته اشاره وکړه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه. هغه لاس مبارک چې زانګو کې رسول الله مبارک پروت او لاس مبارک په چې داسې کو نو سپوږمۍ به دې طرف ته لاړه او چې لاس مبارک په داسې کو وایي سپوږمۍ به دې طرف ته لاړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه منظر ما په خپلو سترګو کتلی و چې رسول الله مبارک په زانګو کې پروت دی او دا د دې لاس مبارک په اشارو سره د سپوږمۍ کله داسې ځي او کله داسې ځي. کله چې عباس رضی الله تعالی عنہ ایمان وروړو وایي د خپل وراره ته وایي چې وراره ما ته خو څه نښه وښایه که نه څه دلیل خو راته راکړه چې په تا یې ایمان وروړم. وایي رسول الله مبارک ورته فرمایي هغه د زانګو منظر درنه هیر شو هغه د زانګو منظر درنه هیر شو چې زما په لاسونو باندې به دا سپوږمۍ کله داسې تله او کله به داسې تله. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم کې کلمه ویلې دا خو داسې لاس مبارکو چې د صلح حدیبیه په موقع باندې صحابه کرامو سره اوبه ختمې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه لږې راشان راوغوستي. صحابه کرام فرمایي چې دغه ورځ باندې زموږ 1400 تعدادو اوبه بیخي ختمې وي لږې شان لوښي کې پاتې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک پکې کېښودلو. صحابه کرام فرمایي دغه منظر مونږ کتلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګوتو د مزد نه فوارې روانې به وي. حضرت موسی علیه السلام خو ټیک د کاڼي نه اوبه راښکاړه کړي دي. ساینسدانان وایي چې د کاڼي د ځمکې نه اوبه راښکلي دي او بار ته یې رالړه کړي دي. زیاده حیران کون خبره خدا ده چې د لاس مبارک نه څنګه اوبه راښکاره کېږي. زما ستا نبي ته خو دونه لوی الله شان ورکړی دی. هغه لاس مبارک ورته بتندي مبارک کېښودلو. وایي د دغه ماشوم سترګې پټې وي چې سترګې پټې وي چې رسول الله مبارک دا د شفقت او د مینې د محبت دا لاس ورته په دندي کېښودلو و سترګې کولو کې چې په رسول الله مبارک سترګې ولګېدې وایي مخ مبارک باندې تبسم یې رالو په خندا شو. وایي محبوب علیه السلام ورته هم موسکی شو. د رسول الله مبارک څومره ښایسته اخلاق دي. د یو یهودي کور ته تللی دی د یو ماشوم تپوس له نن سبا چې زما او ستا تپوس له څوک رانشي او هغه سبا بیمار شي وایي زه تپوس له نه ځم زه مخکې بیمار شم زما تپوس یې نه دی کړی خپل کار به کوي. زما او ستا خو رویه داسې ده. زما او ستا محله کې ټیک د یو بل مکتبه فکر والا سړی دی هغه بیمار شي مو ته تپوس له نه ځو یاره دا د بلې عقیدې سړی دی موږ یې تپوس نه کو خپل کار به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودي تپوس له تلی دی کور ته ګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته فرمایي بچې کلمه ووایه مسلمان شه. هغه ماشوم خپل پلار ته وکتل پلار نه یریدو پلار ورته جواب ورنکو. محبوب علیه السلام ورسره بیا خبرې کوي بیا ورته فرمایي بچې کلمه ووایه مسلمان شه. هغه بیا خپل پلار ته وکتل په درېیمه پیره چې بیا ورته محبوب علیه السلام وفرمایي چې بچې کلمه ووایه. پلار ورته وایي چې ابوالقاسم محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم چې درته څه وایي هغه ومانه او کلمه ووایه. هغه ماشوم کلمه وویله او مسلمان شو. محبوب علیه السلام د کور نه بهر تشریف راوړو او د کور نه د جړه اوازونه شروع شو. حضرت بلال رضی الله عنه ته فرمایي چې وګوره څه چلو شو. بلال رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې ای د الله رسوله هغه ماشوم وفات شو. وی رسول الله مبارک دعا ته لاسونه اوچت کړي چې یا الله ستا ډېر شکر دی چې زما یو عاشق دی د اور د جهنم نه بچ کو چې کلمه یې وویله او مسلمان شو. وی هغه یهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غزوې په حواله کو چې دا خو مسلمان شوی دی او دی به تاسو په خپل لاسونو مبارکو باندې په عزت سره دفن کوي. په جنت البقیع کې دغه ماشوم دفن شوی دی. صحابه کرام فرمایي چې دغه منظر موږ نه هېرېږي چې دغه ماشوم جنازه لوی لوی صحابه کرامو په اوږه نیولې وه. کومو صحابه کرامو سیدنا ابوبکر صدیق صاحب د ده جنازه نیولې وه. د ده جنازه سیدنا عمر فاروق صاحب په اوږه نیولې وه. د ده جنازه چې کوم دی سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله عنه نیولې وه. د ده جنازه سیدنا علي شیر خدا رضی الله عنه نیولې وه.
او رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسونو مبارکو په خپل لاسونو مبارکو واغستلو په قبر کې کېښودلو په قبر کې کېښودلو. وایي دغه منظر صحابه کرام فرمایي چې عجیب و چې رسول الله مبارک په قبر کې په پنجو باندې ولاړو، خپې مبارکې پوره نه یې ښودلې. وایي کله چې محبوب علیه السلام مبارک د قبر نه بهر راووتو، وایي موږ ترې نه تپوس وکړو چې ای د الله رسول عجیبه منظر مو کتو، یو خو تاسو په پنجه ولاړ وئ او بل تاسو ډېر تکاوټ محسوس کو، ډېر ستړي شوئ په دې قبر کې، دا ولې؟ محبوب علیه السلام ورته فرمایي چې په دا پنجو باندې ځکه ولاړو چې دغه زما د عاشق دپاره په قبر کې دونه فرشتې راغلي وي چې زما ځای پکې نه ما دا پنج ځکه ایښودلې چې په فرشتو مې چېرته خپه رانشي، او دونه فرشتې راغلي وي چې هغوی به ما سره لګېدي، نو د هغې د وجې زه ډېر ستړی شوم، نو ځکه چې کوم دی ما تکاوټ محسوس کولو. دونه ډېرې فرشتې زما د دې عاشق دپاره راغلې وي. هغه م ګوره ماشومانو که نه، نن سبا زما او ستا ماشوم په کوم طرف روان دی. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه صحابه کرامو به خپلو بچو ته د حضور علیه السلام د عشق د مینې د محبت تذکرې کولې. ګورې ځکه چې داسې عاشقان جوړ شي. وګورې نن سبا خو زما او ستا ماشوم جاړي، زر ولا موبایل لاس کې ورکو، خرافات ګانې بجانې ورته شروع کړو. ټیک دک موبایل ورکې نعت ورله ورکه که نه، د الله د ذکر یو ورله داسې یو نعت ورکه، تلاوت پکې وي. ما اکثر خلک وایي موږ به د دې موبایل د فتنو نه څنګه بچ کیږو. د دې آسان حل دا دی چې د موبایل نه هم عاشق رسول جوړ کا، د دې موبایل نه هم عاشق رسول جوړ کا. څنګه عاشق رسول جوړ کا چې دې کې صرف نعتونه، تلاوت او تقاریر بیانات، بس خپل زوی ته لګوه بالکل دی ګوري. هغه بیانات، هغه تلاوت، هغه نعتونه چې وري د اټومیټک په هغه باندې ګورې اثر کېږي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې چند ورځې د حضور علیه السلام مجلس ته نه ومتلی. وایي ما ته خپله مور بیبي ډېره په جلال کې شوه چې حذیفه زه تا ګورم چې د حضور علیه السلام مجلس ته نه ځي. وایي ما مور بیبي ته وفرمیل چې مورې دا دی لاړم د ماښام مونځ رسول الله مبارک پسې کوم، او تا دپاره هم ته دعا غواړم او ځان دپاره هم ته دعا غواړم. دې نه دام ثابتېږي چې د نیکانو او پاکانو نه د دعا درخواست کول، ګورې دا د صحابه کرامو سنت دي. ګورې دا د صحابه کرامو سنت دي. خبرې خو ډېرې دي، خو مختصرا یو د بدر د جنگ واقعه چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د جنگ منظرو د بدر، او یو طرف ته مسلمانان صفونه ولاړ دي، بل طرف ته کفار صفونه ولاړ دي. وایي ما سره دوه ماشومان دي، یو د ښي طرف ته دی، یو ګس طرف ته دی. حضرت معاذ رضی الله عنه، حضرت معوذ رضی الله تعالی عنه، د دې د عمرونو باره کې څوک وایي چې دا معاذ رضی الله عنه د 18 سالو او دا معوذ رضی الله عنه د 14 سالو، یا ډېر پکې کتابونه لیکي د تاریخ چې دی لږ د دې نه هم کم عمر و. وایي دا دواړه ماشومان ما سره ولاړ دي. وایي زه زړه کې سوچ کوم چې کاش ما سره خو داسې خلک ولاړ وی چې زه د هغوی ملاتړ وی او هغوی زما ملاتړ وی. ما سره خو صف کې ماشومان ولاړ دي، زه به څنګه جنګ کوم؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایي، وایي دا معاذ رضی الله تعالی عنه ما ته فرمایي کاکا ته ابو جهل پیژنې؟ ماشومانو کې ګوره عشق رسول ته ګورئ، عشق رسول ته ګوره. وایي ته ابو جهل پیژنې؟ وایي ما ورته ویل چې آو. وایي ما ته وفرمایي چې کوم دی ابو جهل؟ وایي ما ورته ویل چې لا ښکاره شوی نه دی، صبر وکړه. وایي دې دوران کې ړومبي صف ته ابو جهل لعین راښکاره شو. وایي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته مې وفرمایل چې هغه وګوره ولاړ دی ابو جهل. وایي ما ترې نه تپوس وکړو چې ته د نورو کافرانو تپوس نه کوې، د ابو جهل تپوس کې. وایي ما ته یې وفرمایل چې موږ ته پته لګېدلې ده چې د حضور علیه السلام پسې ډېر بکواس کړی دی، د حضور علیه السلام په شان کې ډېره بېادبي کړې ده. نن به چې کوم دی زه د ده نه د حضور علیه السلام بدل اخلم. کاش زما او ستا په بچو کې هم داسې مینه راشي.
حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زب الله د دنه جدا کېږم چې یا دې زمړ کم او یا دې ما شهید کی. وای د سره بل کو شرور ولاد حضرت معاذ رضی الله عنه هغه دا خبر وکا. وای چې کله جنگ شروع شو وای نور کافران دغه دوانو ماشومان پرې خودل نیغ چې کوم دی د ابو جهل لعین په اسمان ورغه او دوانه لګی شول د اس هغه خپې په تور باندې وهلې. ابو جهل لعین د اس را پریوتو، ابو جهل هم چې کوم دی پزما کرا پریوتو. وای دغه پاکو ماشومان په حمله وکا، خو دا دونه واړه ماشومان چې د ابو جهل هغه د دې حمله سره مردار نشي او بل صحابي را لګی شو دغه ابو جهل لعین مردار کړو. وای دغه دوران کې حضرت اکرمه چې دا د ابو جهل لعین زویو لا ایمان نه دی وروړي چې کله دغه منظر وکړو وای در منډک او حضرت معاذ رضی الله عنه باندې حمله وکړه. دا الله سي ته وای داس او وهلو، دا الله سي ته وهلو. وای د الله مبارک داسې وای زوړاندو د سرمن صرف بس راز وړاندو. وای چې کله د حضرت معاذ رضی الله عنه د معشوم دغه محسوسه کا چې زما ته خدا لاس رکاوټ جوړی په جنگ کې، وای په دې لاس باندې خپکه خودا او د الله ځان داسې جدا کو. داسې ګران کار دی. ګوره مونږ کې یو ستنه صرف لاړه شي او اسمانه پورې چغه رسی، یو مچۍ را لټک را کی بیا هم مالته پورې زما ستاسو आवाज رسیږي. خو هغه صحابه کرامو کې عجیبه جذبه پرته وګوره، جذبه د عشق د مینې محبت چې راشي کنه دا داسې یو عجیب کیفیت وي چې دې کې ګوره انسان بیا په ځان نه وي. ګوره وای هغه معاذ رضی الله عنه د لاس مبارک ځان نه لري کو او جنگ کولو. کله چې جنگ اختتام پذیر شو وای دا دواړه ماشومان رال رسول الله مبارک ته. وای حضرت معاذ رضی الله عنه وای دا لاس رانیولې دی په خپل لاس مبارک باندې یو باندې. وای دا الله رسول زما لاس پکې شهید شو. وای رسول الله مبارک خپل لعاب را واغستل، وای دا لاس مبارک ورته ولګول او خپل لعاب مبارک ته توکړه. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم لاس مبارک د حضور علیه السلام د لعاب د برکت ماته الله تعالی دوباره جوړ کو. وای دی لاس مبارک کې دی بل لاس نه چې کوم د طاقت پکې ډیر وي. وای دغه دوانه ماشومان رونه خپلو کې بیا په بحث دي. وای رسول الله مبارک ورته تبسم کوي، یو بل سره په بحث دي چې ابو جهل ما وجلې دی. وای دی بل وای چې نه ما وجلې دی، یو ته وای چې نه ما وجلې دی او بل ته وای چې نه ما وجلې دی. دغه ماشومان کنه موږ ته پکار دي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مینه خپل ماشومان ته ورکو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ادبوا اولادکم علی ثلاثه خصال. خپل اولاد ته د درې خصلتونو سبق ورکړئ. ګوره درې عادتونه ورته ورکړئ. دا د دې مجلس نه دا پیغام نن یو صحیح. ګوره چې موږ باندې نه پس خپل اولاد ته د درې خبرو خامخا تلقین کوو او دا د حضور علیه السلام حکم دی. ګوره وحب نبیک، د خپل نبی محبت ولا ورکا، د خپل آقا او مولا د حضور علیه السلام نه خبر کا. دا به مو تاسو څنګه خبرو چې مو تاسو خپل کور کې د حضور علیه السلام د مینې او د محبت خبرې کوو. ګوره الله بدا کیږي. داسې یو هفته کې د درود محفل خپل کور کې کوو او د خپل ماشومان کور کې کینو او دای ته یو واقعیا صرف د حضور علیه السلام د مینې او د محبت کوو. تاسو وګورئ چې تاسو دی بچو کې څونه ښایسته تبدیلی راځي. ګورئ د صحابه کرامو د صحابیاتو د اهل بیتو یو تذکره ورسره کوو. یو کتاب ښایسته والی ځان له د حضور علیه السلام د عشق د مینې محبت واقعات چې پکې وي هغه مطالعه کوه، خپلو بچو ته بیانوه. تو ګوره چې ستا د بچي څونه ښایسته تربیت حاصلوي. مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وحب اهل بیتی، او زما د خاندان مینه ولا ورکه. ګوره زما د خاندان نیم خبر کا، زما د ازواج مطهراتو نیم خبر کا، زما د اولاد نیم خبر کا، د صحابه کرامو د صحابیاتو نیم خبر کا. ګوره و تلاوت القرآن
او د قرآن مجید د تلاوت مینه ولا ورکه ګوره دغه درې واړه خبرې باندې به انشاءالله عمل کوو که نه به کوو خپلو بچو ته به د حضور علیه السلام د مینې درس ورکوو که نه به ورکوو انشاءالله نن نه دا په ښه اراده وکئ که زمونږ بچي که رویرونه هم دي که خورایونه هم دي که زما او ستاسو انډر څونه واړه دي هغې ته به د رسول الله مبارک د مینې درس کوو ګورئ د محبت درس به وله ورکوو دا دور ګورئ ډېر د فتنو دور دی ډېر د فتنو دور دی دا اولاد ګورئ لویه سرمایه ده مو تاسو به ښه ورولزو ګورئ او که د دغه اولاد تربیت مو نه کړو که نه نو دغه اولاد به ما او تاسو پسې رستو ګورئ سپک وی بیا ګورئ یو انجینیر یو ججو په خپل زوی باندې انجینرۍ سبق یې وویلې د انجینرۍ سبق یې وویلې هغه لوی انجینر شو لوی پوسټ باندې نوکر شو اتفاقا هغه چې کله خپل نوکرۍ ته تلو اکسیډنټ وشو حادثه وشو چې حادثه وشوه زوی په هسپتال کې دی پلار وله رالو هسپتال ته زوی ورته جاړي پلار وله تسلي ورکوي روغ بشي ټیک بشي خیر بشي دا زوی ورته وایي چې بابا په دې نه جاړم چې ما اکسیډنټ کړی دی کیدای شي چې د دې زخم نه زه مړ شم خو په دې یریږم چې اوس به قبر ته ځم زه به قبر کې فرشتو ته څه جواب ورکوم تا خو ټول عمر کې ما ته چېرته د مونځ تلقین نه کړی ټول عمر کې د رسول الله مبارک د مینې د محبت تلقین دې راته نه دی کړی ټول عمر کې د تلاوت تلقین دې راته نه دی کړی پلاره ما ته اوس جواب راکړه زه به قبر کې څه جواب ورکوم وایي دغه وخت کې پلار سترګې ټیټې کړي ګورې غټه سرمایه ته موږ د اولاد دی ګورې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کو چې ستاسو رسول الله مبارک سره څونه مینه وه وایي د کوفې په منبر تشریف فرما دی ورته فرمایي چې زمونږ رسول الله مبارک سره د خپل مال نه د خپل جان نه د خپل اولاد نه او د هغه کیف نه چې یو تږی کس وي تږی او اوړی وي او تک سور نور وي او ښه تږی سړی وي ښه تږی وي هغه چې څنګه د اوبو دپاره مشتاق وي اوبو دپاره مشتاق وي چې چېرته نه زه اوبه پیدا کړم په دې شونډو باندې کېدم چې زما دا تنده ختمه شي وایي د دې نه زیاده مینه زموږ رسول الله مبارک سره وه د دې نه زیاده مینه زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګورئ نو دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشومانو سره خپلې مینې کړي دي ګورئ د حضور علیه السلام به ګورئ دا معمول وخه چې کله به دوی مبارکان د سفر نه راتله او په مدینه منوره به اوښه را دننه شوه ماشومان به ورته ټول خوشحالېدل او د رسول الله مبارک داخلېدو استقبال چا کړی و ماشومانو یې کړی و که ماشومانو استقبال کړی و د حضور علیه السلام وایي چې کله مدینې منورې ته رسول الله مبارک تشریف روړو هغه ماشومانو جنکو تنبل وهلو او طلع البدر علینا وجب الشکر علینا دغه اشعار ویلې و چې کله رسول الله مبارک دی ته راورسېدو وایي رسول الله مبارک ورته وفرمایل ای بچو ستاسو زه خوښ یم وایي هغه ټولو ماشومان ورته وفرمایل او د الله رسول زموږ تاسو ډېر زیات خوښ یئ وایي رسول الله مبارک ورته وفرمایل تاسو زما ډېر زیات خوښ یئ تاسو زما ډېر زیات خوښ یئ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه السلام خاص خادم وګورئ بس آخري خبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله چرته تشریف وړو ده به ورته چپلې اچولې پیزار مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم